الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذو البجادين عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه نن د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام په ملګرو کې یو بل عزتمن ملګری پلمی عبد الله دی ذو البجادین باندې د شهرت دی چې ولې دا په دینوم باندې یادېږي ورسره برش. اهل علم فرمایي دی دنیا په دې صاحب باندې ډیر اوازونه او چغي اواله خود خپل غوګونه ته کانه کړه وی ویل زستا आवाज ناورم او ټول توجه اخرت لواړه ولا په هر طریقه او هر طرف شو اخرت اوسو غټم. د مدینه منورې نه د مکه په طرف باندې بچکل خلک تلل نو په دې لار کې غر راتلو اغله خلک ویلي اخزر الصفوح دا د غر نومو کولی باشندگان لرل ډیر انتهایی پراخو او دله به خلکو نوم اخودله ورقان. د دې غره په دې منځ کې اعلان د درو کې مختلفه قبيله د مزینه قبيله نه اوسېدلې. دغه غرونه او د قبيله مدینه منورې له نږدې په اغیزه کې وسړی پیدا شو عبد العزا ابن عبد نحم المذني، مورم غریبه او پلارم غریب، منا په یو غریب خاندان کې دغه سړی پیدا شو. تاریخ ولدا خبره ذکر کړي د پیدایش په دې وخت کې وشو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې د توحید دعوت شروع کړي نه دی. سوا د دې خبره نه چې کله دا سړی پیدا شو په دې وخت کې پلار د چې هغه مړ شو ژوند دیونه کې داغې نورستا او نو سره مرګرتیا وکړه د پراخ ژوند نو په دبانې فقر او یتم دا دواړه رااله. لار مړکی کې وړي کې ماشوم پاتې کېږي په دې وخت کې ام دا صاحب فقیر دی او هم چې د قشنده یتیم دی. سره د دې چې دا یو مسکین دی، دا یو فقیر دی، دا یو یتیم دی، لیکن د ترو هغه تر په د باندې ډېر انتیجه ته خرچه کوله. تاریخ ولا دا خبره ذکر کړي چې هغه د پوره مالداري والا او د قشنده کلی ژوند والا سړی و. په دې وخت کې د تر چرته بچي مچ نه و، ام دغه بچي ځان له وسنی شي د شي وارث ته پاتې شوی نه چې دنه کومه ترکه پاتې شوی دغه به تر میراث کې پاتې شي. ډیر انتهایی زیات محبت د وراره سره شروع کې او د خپل ځان له دغه د اعمال د شو وګرځو لکه څنګه چې دا بچي پلار لې او د قشم پلار د بچی په خرچه کولو کې پیښه ده. دغه ماشوم دغه نوجوان هغه د غره په اداره کې په لمن کې رالوېدو تکشین غره دولی پړقیدون کې الله عز وجل په دې غره باندې خپل او تازګي اچولې و د لری نه بچ خلکو کله کتونو دی ونه باندې آباد په دې بوټو باندې آباد په اوبو باندې آباد ډیر انتهایی وګت صفاواله ملرو. دا سړی په دې کې پاتې شو په دې وخت کې چې د حسم تازه او د قشنده نفس تازه او د فطرت تازه. کله چې د تر د خپل وراره کتو چې بده کې دغه کمالات دین او محبت مخکنه مسره خو لیکن په دې وخت کې د امین او سره نورم زیاده شو او د په دې ټولو مخلوقات باندې او په دې ټولو ملګرو باندې په دې ټول خاندان باندې غوړه غنلو چې زما په دې بچی کې د نجابت او د کروالي سره علامات موجود دي. امید ده چې انده زمانه کې زموږ د خاندان د لپاره د یو لوی انسان جوړیږي. دویمه په کدا چې دغه ماشوم د یتم د مرتبه نه اوته د بلوغ حال لا، لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین هغه ولولي د دین هغه انوارات هغه د محسوس کړي نه اوریدلی نه و او نه دله پاغه باندې چرته علم صرف دومره خبره وا چې دا وخت د اوس اوګدیږي د یثرب په علاقه باندې الله عز وجل د مدینه په سرزمین باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راتګ راولې وو چې پیغمبر ز مدینه منورې له رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجر کله چې نبی کریم علیه السلام مدینه منورې ته داخليږي نو په دې وخت کې دا خبره په ټوله دنیا باندې مشهوري کی. نو دغه مزنی او دغه عبد الله دا شروع شو چې د محمد رسول الله د حالات زوس معلوم کما دغه د حالات تحسس کرا ولم تر دې پورې تابو د شو ګمان کولو چې په دې وخت کې د مدینه منورې نه کم خلک زید اغه نه بهم حالات اقصو د برنه به طرف چې کم خلک راتله د اغه نه بهم حالات اقصو لکه یوسړي چې محتاج دی وشي لپاره یا روزدار دی روزمات ماتي یا ته کې د عبور ضرورت لري چې څومره خلک په دې دین کې را داخل شو دا سړی څه خبره کوي او دین د لپاره څه عکس العمل د خلکو ښکارا کوي.
د نبی کریم علیه السلام حالات معلومول داغه د دینم په کدا چې الله عزوجل د مبارک سینه دین د اسلام له خلاص کړه او رب العالمین د ایمان بشاشت دغه په ځل کې وردننه کې د ټولو خلکو مخ کې دا گوی ورکړي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله زګوی کوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او گوی کوم په دې خبره چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی د نبی کریم علیه السلام حالات معلومول د قران کریم د حالات معلومول د په ځل کې دغه تقرر نیول دا په دې وخت کې اوس په ایمان باندې مشرف شو چې د خپل سترګې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جسد اطهر باندې لګولې نه وي وګونې د نبی کریم علیه السلام خبره ډایرک اوریدلې نه و داغه د خلینا اولنې هغه سړی چې د ورقان په دغه کې اسلام راوړي دغه په باشندگانو کې اسلام راوړي په هغه خاندانونو کې اسلام راوړي هغه عبد الله المزنی ډیر اوچت شي سړی مو وېدو کچرته چې د اسلام کارکم د قوم سره دښمنی کوي دغه اسلامي پټ کې خپل قوم نه کم چې د عام خلکو د خپل ترنم پټ کې او لری لری دشتره بوته انت به رب العالمین بندگی کوله د غرونو په اطرافو کې چې خلک مې ونه ګوري یو ورځ انتظار کو د رب العالمین د بندګۍ لډیر په مینا محبت باندې او ځان سره پیدا سوچ کو چې الله کله به دې وخت راشي چې ما سره د اتر په تقدیم کې را شریک شي او اغم اعلان د توحید وکي او دواړه د دعوت شروع کو او د ټولو ملګرو له دعوت موږ ورسول ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وستا پوهه باندې چې الله عزوجل یو انسان له هدایت کې دا د سرو خان نشه د الله په نامه باندې صدقه کې زیات ثواب اجر لري او به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ورش روان شي داغه د طرف لا داغه په صحابت کې دا ورس داخل شي دا شوقونه او دا مینا او دا محبت کولو چې کله به دا کار کیږي او کله به دا کار کیږي او کله زړیم دغه تسلی کوله اول ولای لرلا شوق لرلو دماغ هم دا خبره و لیکن په کدا چې دغه نوجوان دی دا صبر ډیر انتي وګ شوی ولې چې دا ترخه ایمان نه راوړي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قتل کول چې هغه د یو لحظه زموږ تیریږي د زموږ د پاره ډیر انتي تاوان دی به ورس ارمانونه ور باندې کو چې څه بکیږي او څه نه کیږي خو په کدا د خپل تر له دا خبره وکړه چې ایز ماترا مسته اسلام ډیر انتي وګد انتظار وکړو تر دې پر زما صبر تکمیل شو کته شرط مين لړۍ په دې خبره کې چې اسلام راوړي الله عزوجل تعالی د دنیا او د آخرت کامیابی نصیب کې دا ډېر رخی او که چیرته بل سړی نه به دومره خبره ده زه د خلکو په مابین کې ودرېږم خپل توحید او اسلام د توحید عقیده او د اسلام عقیده د خلکو راکاره کومه تر چې کله دغه خبره دې وراره واوریدا په دې د دې باندې چې دا په دې وخت کې د مینې محبت اوازونه ورته وکي غصه شو ډیر انتهي سو غصه او دا خبره کو چې اقسم بالله والعزى زما د قسم په لات او عزى باندې کزه شرط پوښیم چې تا دین د اسلام راوړو زبد الله سره لری کم هغه شی بدر باندې کم بن کم چې کم در کوم تعالی او زب ایسته دلوګي له وسپارم دلیل به دې چې بدین د اسلام یې دغه تکالیف راځي معاملات بری بندي کې قیدیږي لیکن او دا خبره مرته وکړه چې زبر هم سی واسه پرېدم لوګه به ختم کی تند به ختم کی دشمنان به ختم کی دي تحديد دي انسان لدي عبد الله المزني لئچ وروان شول نته متاثر شو نه پروا وساتله او نه د هغه خپل عزم او د خپل عقیدین واړو تری دی قوم له ویل راځي چې ورزو او شروع شو دا ټول ورته دله به دمکینه ورکول او دله یره ورکول یو خبر او بلا تحدیدونه او دا به ټول له خبره کوله چې افعلوا ما شئتم څومره زور شي بتاس کې اسما په مقابل کې هغه استعمال کوي فانا والله متبع محمدا زماره پر رب العالمین باندې قسمی زه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تابعداري کوم وتركوا عباده الاحجار دا تاسو د کانو بوټو بندگی کړي دا ټول ما پرې خو دا زي واجد رب العالمین بندگی کوم هغه الله چې قهار دی او به ویل استام لاس کلاس تر د قوم له استاسم لاس څومره زور چې اسما په مقابل کې استعمالول شي استعمال کوي تری ورته ویلي د ټولو نمخ اولنې مسله بدای چې د څومره عطایات تعالی زر کومه تحفه در کوم هغه در باندې بند کړي عطایې په بند کړي تحفه ور باندې بند کړي او څومره شینې چې دل ورکول د سخا په ډګر کې هغه اڅ په بند کړو سیوا دی وی شړې نه چې و شړې ورته پرې خو د پاغه باندې خپل جسد مبارک را بندولو تاولو پټولو دقه عبد الله المزني د محمد رسول الله په طرف باندې مهاجر شو د رب العالمین د پاره او د رسول الله خواله هغه ملک پرې خو د شپاغه کې ماشونتوب کې د خاپوړې کړي وي هغه ملک پرې خو د ځواني کې د ملګرو سره به کې لوبي کړي وي
هغه مالداري پرې خو د کم چې تر په لاس کې ده هغه خوشایشي پرې خو چې کم د تر دل ورکوله او وی ویل چې د رب العالمین نه اجر غواړم هر څه تاسو لپاره روان شو قدمونه واقصه د مدینه منورې په طرف او دې قدمونو د تیزولو دې شوکونو د تیزولو تر دې پورې چې زړه دا خبره کوله چې وس به ورزم وس چې کله مسلې پیراله و به ویل چې رسول الله صلی الله علیه روان یو دم په جذبه کې راغی نږدې مدینه منورې چې ورسېدو خپل ځان لچ ګوري بربند انسان دی نه کمیشتره نه پرتوکشتره صرف یو لنګ وسره دی چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم پېکه بچي غل کې نست دا کوم لنګ چې وسره وې دی وش کولو یو باندې ستر عورت پکې عورت ور باندې پټ کې دا بلی ایستو په ځان باندې راواچو د صادر په صفت باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال روان شمه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام قال ورغه او اق جمعات لورغه چې کوم کې رسول الله د دعوت کار کولو مسجد نبوي شپه پکې تیر کړه سبا چې صبح صادق شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازې په دغه کې غل ولاړ دی او انتظار کې ډیر په مینه محبت چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل کوټې نه سو غراوږي چې کله د خپل نظر د پاغه باندې پری وته وې د سترګونه د محبت سپین وښ کې روان شوي او تا به دا ګمان کو چې د زړه دیوال وتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله سلام واچو او هغه ورته په دې مبارک سترګو باندې دلته وکاته نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مونږ پوره کې عادت مبارک بدو په خپل ځبانه به درود د خلکو د مخون لبه کاته د عبد الله المزنی له چوکا ته ورته ویل چې ممن انت یا پتا اے نوجوان د کوم علاقې نه راغلی کوم ځای نه دورته ویلي ان فانتسب له دور خپل نسب بیان کې چې پلاني قبیله نه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته چې مسلم نوم دي شي دي دورته ویل عبد العزى جناب نبی کریم علیه السلام د توحید امام ورته ویل نه بل انت عبد الله ته عبد الله شو نبی کریم علیه السلام خو ورنږدې شو بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راشه زما د خاله ځان سره نږدې کینولو او ورته ویل تنن زموږ د ملمنو په ډله کې خلکو بددي وخت نه بدل عبد الله आवाज کو او ملګرو بدل دا قبر کو ذل بجادین خاوند دا غدو لنګونو وجدا و چې دا دوه شړې د پسامه باندې راچولې وي یو باندې ست عورت کړي او بل په اوګه باندې راچولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ له ودرېدو او ټوله کیسه ورته شروع کړه تاریخ پنځه نوم باندې آیات نیک بختی خو ډیر انتهاجیت نیک بختی دا چې د محمد رسول الله په جوار کې واقع د محمد رسول الله په مجلس کې ناس د رسول الله په شورس سمنس کول د نبی کریم علیه السلام په سنت باندې تند ماتول د نبی کریم علیه السلام د اخلاق او ځان مړول دنیا ورته ډیر اوازونه وکړي چې یا ذل بجادین یا عبد الله المزنی زمونږ د خواله راشه وې د خپل غوګونه غاڼه کړ د دنیا د اوریدلو نه او د آخرت په طرف باندې توجه ورواړوله چې کوم لاره د آخرت د اصول زغه اوس استعمال کړ ډیر انتهایی په عاجزۍ سره به دعا کوله په خشوع سره به دعا کوله حتی تر دې چې محمد رسول الله ملګرو دل نوم کې خود اواه امام قرطبی رحمه الله دا غیر پر دریش مناګانی کړی دی یو دا چې خائف در رب العالمین نه یریدونکي قران کریم په دعا کې رب العالمین له پیش کې دا ویلو حتی تر دې پوري چې ځان له خوشبوئی لګوله د قران کریم په آیاتونو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت پر اطرافو کې یوازې طالب العلم نو بلکې د هغه سره مجاهد هم وو ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غزا هغه فوت شوی نه مګر د اوس کې برخه واخیستله د تبوک په غزا کې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ویل چې یا رسول الله دې ذل بجادین چې ما د پاره د شهادت دعا وغواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وغوښتله چې الله د بدن د وینا د کافرانو د تورن الله بچو ساته اگر کدا زما ملګری د شهادت دعا وکړه خو زمون پیژنې نه کیږي هغه ورته ویل چې به ابي انت و امي یا رسول الله ما هذا اردت زما مور پلار سره قربان یا رسول الله دا تاسو څو کړل زما خدا اراده و چې میدان د جنگ کې زه شهید شم او تا مال بل لکم دعا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتجبه خبره وکړه وې ته چې ګره غازی اوته د الله په دلار کې مری شوی به مړ شو ته شهیدی کله چې وکي وګرځولې ته مړ شو لاسونه د ماتره مات شو ته شهیدی ودا شپه ورځ په دې شوی نه و چې عبد الله المزنی رضی الله تعالی عنه ته به ونیولو او د تبي په اخر کې ایسته نتیجه دا چې مرشو په دې حال چې مهاجر الله لا مرشو په دې حال چې مجاهد فی سبیل الله مرشو په دې حال چې لري د خپل اهل نه مرشو په دې حال چې لري د خپل خاندان نه مرشو په دې حال چې لري د خپل کور نه مرشو په دې حال چې لري د خپل وطن نه
الله عز وجل د دې ټولو په عوض کې کله عوض ورته ورکړي د دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو دلته قبر وېسو په پاکو لاسونو نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل د قبر مبارک نور کته شو او په خپل لاسونو باندې ورته خبر برابر کړي څومره عجیب اعلان د رسول الله صلی الله علیه وسلم کته کېدل او په دې قبر کې وړي تیګ دا ورته برابر ولا او به ابو بکر او عمر نو ویل چې د عملګری راکته کوي وې دې دواړو ونیول د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله وروړاندې کې او به ورته ویل چې د ورور مور نږدې کوي وې دوی دا راواقص او اغله ور نږدې کې او په لحد کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل اسمانه کې خولو عبد الله ابن مسعود پریزه کې ولاړو هغه یې ما یو ارمانو کې لیتنی كنت صاحب هذه الحفره کاش کې دې قبر والا زوی والله قسم په الله ما خو ارمانو کو چې د پسې وي او ما په دې وخت کې تقریبا اسلام راوړی 15 کاله مخکې د دینه دا د دې صحابي سیرت زیات تفصیل الاصابه دویم جلد 338 السيرة النبوية لابن هشام سلورم جلد يوصل يوابع حياة الصحابات سلورم جلد أتاوي نمبر صفحة الله عز وجل يدل جنة الفردوس نصيب کی او منغو تاسو رب العالمين در صحابه کرام سيتا بيدرنا نصيب کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين